السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا څومره فتوی چې لګېدلې دي که نه، دا په دوو شیونو بنا دي. یا خدا په تعصب باندې بنا دي، لکه یو سړی تعصب کې راغلی دی او بس فتوا باندې ورغلی دی. دویم نمبر دا دی چې خلک خبر نه دي د حقیقت نه. دا د صفیت دا نوم چې دی نو دا خلکو دا چې دی نو بې ځایه بدنام کړی، په بدنامۍ باندې خلکو ته چې دی نو هغه ښودلی دی. حالانکې صفیت چې دی دا یوه سپېڅلې عقیده ده او دا څه نوې عقیده او څه نوې نظریه نه ده، دا هم زړه نظریه او زړه عقیده ده. ګوره د اهل سنت والجماعت په عقایدو باندې برابر دي، مکمل حنفیت باندې چې دی نو عمل کوونکي دي. صحیح د احنافو چې کوم مفتابهي اقوال دي په هغې باندې عمل کوونکي دي. د تصوف چې څومره اصول دي په هغه ټولو اصولو باندې مکمل برابر دي. موږ ټولې دنیا ته وایو راشئ موږ سره کښېنئ. زموږ په صفیت کې چې زموږ کم د مبارک صاحب عقیده او نظریه ده، یا د هغه د بچو ده، یا د هغه خلیفګانو ده چې هغه په خپل لاس پایلی دي او هغوی ته د استانې د طرف نه ارشاد خط او اجازت میلاو دی او د هغوی د استانې سره صحیح وابستګي ده. د هغه خلکو یو داسې فعل، یو داسې عمل، یو داسې کردار وښایئ چې هغه د شریعت او د تصوف د اصولو نه مخالف وي، نو موږ حق ته تسلیمیږو که نه. والله العظیم چې زموږ د مشرانو د عقیده ده، زما په وړاندې باندې ادریس مبارک چې زموږ د دې سلسلې په دې وخت کې جانشین او سربراه دی، د مبارک صاحب رحمت الله علیه فرزند ارجمند دی، مشر دی، ټولو صاحبانو په مشترکه طور باندې هغه ته مشري ورکړې ده. قسم بالله زما په مخ کې ما سره 4-5 علما، هغه علما چې هغه د صفیت سرکرده علما یادېږي، دا را سره او د هغوی په مخ کې وجړل چې قسم دی څوک دې مو وایي چې ستاسو دا کار د حق نه مخالف دی، زه به د هغې عالم خپې او لاسونه ښکل کم او زه به یې په ځان احسان ومنم چې ما ته حقه خبره وښودله. خو د کتاب او د قرآن او د سنت او د احادیثو او د اصولو موافق خو دې راته وښایي که نه. زه دلته ناست یم او په ما باندې د لرې نه فتوې لګېږي، ما سره نږدې ولې نه راځي، څه چل دی؟ نو حقیقت کې دا د لرې نه فتوې لګېدل دي. حالانکې اصول د فتوې دا دي چې ته په چا فتوه کې نو اول به هغه سړی تقریرا ملاقاتا وګورې، هغه ته به ورشي، د هغه نه به معلوماتو کې بعد د هغې نه بیا راځي بیا به فتوه کوي. نو داسې چا کړي دي؟ څوک ورغلی دی؟